د چمن په شمول شمالي بلوچستان کې نن سبا یخ ډیر زیات شوی دی. یخي هوایي د چلیدو په وجه یخ نور هم زیات شوی دی. چمن -2 سنټیګریډ، توبه اچکزۍ -4 سنټیګریډ او خواجه عمران -3 سنټیګریډ ریکارډ شوی دی. د ډیر یخ له وجې د شنې چاو د چولو په خوا رش زیات شوی دی. شنې چای زموږ د علاقې یو پسندیده خوراک دی. موږ سهار وختي د کور څخه راوځو، په دغه علاقه کې پر دغه چای باندې سره کښېنو، که سیاسي ګپه ده، که د علاقې د ثقافتي ګپه ده او که بل شی، موږ پر دغه چوله باندې سهار وختي پر دغه خپلو شنې چای باندې کوو. او شنې چای چې دي د بدن دپاره ډېرې ښې دي. سهار وختي چې موږ راسو دا چای وکړو، زموږ یو داسې ماحول ګرځېدلی دی چې زموږ د علاقې ډېر پسندیده خوراک چې دی هغه شنې چای دي. شنې چای زموږ دپاره چې دی هغه موږ چې وکړو پر دغه ځای باندې موږ راځو، د ډېره وخت څخه تقریبا د 20 کالو څخه زموږ روزمره دغه خوراکه ده او زموږ په علاقه کې در دغه ښه خوراکه نشته. موږ په علاقه کې دغه خوراکې کوو او پر شنو چای باندې موږ د علاقې پر دغه ځای باندې د هر ماحول مثال د علاقې غم و دوک ګرده پر دا ځای باندې موږ کوو. وشنو چاو ته په عامه توګه قهوه او ګرین ټي هم ویل کیږي. د ژمي د شروع کېدو سره د دې په استعمال کې نور هم اضافات زیاته سي، حالانکه د بېشمارو فایدو په وجه دا زموږ دپاره ګرده کال مفیده دی. شنې چای خو یقیني زموږ د ښار ثقافت دی، نو موږ همیشه سهار مهال راځو، دلې خپلې شنې چای کوو. پر دې باندې د علاقې او د سیاسي مسایل ټول مجلس سره کیږي. شنې چای ډېرې مزهداره او ډېرې ښه چای دي. موږ ته د پلرو نیکهګانو څخه دا یو میراث ته راپاته ده، د شنې چای چې موږ یې خورو. دا په ژمي کې انسان ته ګرمي ورکوي، انسان ډېر برابروي. بیا موږ دلته یو حال و احوال سره وکړو، سره کښېنو. زموږ پښتنو کې یو رواج دی چې هغه ته بل هر خدمت وکړي دونه نه خوشحاله کېږي لکه دا شنې چای چې ورپخې کړي، نو بیا دی ډېر خوشحاله کېږي. په دې باندې ډېر ښه درسره راځي، بیا ډېر ښه درته وایي وایي کاکا ورله ما پلانکي ما ته ډېرې ښې شنې چای راپخې کړه، کور یې ودان. نو دا زموږ د وخت څخه بس یو مروسه ده. بیا دا په دا ژمي کې و انسان ته ډېر قوت ورکوي. شنې چای نه صرف یخني کموي بلکې په دې کې داسې کیمیکل شته چې هغه کورسټرول لیول په حد کې ساتي، او که چیرې وزن کمول غواړي نو د شنو چای څخه فایده واخلي. د کیمرا ټیم سره اختر ګل فام، سنو خیبر پښتونخوا، چمن.